السلام علیکم ملیزار اخوند ماشاءالله د نوې جامعه افتتاح وسوله له خیره د بناتو یعنې د نجونو د زنانو نو موږ اول چل خو تاته ډېره مبارکي وایو استاد مبارک سي په زر واره الله دې د خیر کړي د دغه یو څه ترتیب موږ ته راوښوه چې دا به څه ته راوي په دغه کې به د سبق څه ته را ترتیب وي او د دغه دا څه وخت سټارټیږي او نور د دغه په باره کې څه معلومات که موږ ته راکړې ډېره مننه. جزاک الله بارک الله. یقینا زه ستا ډېره شکریه ادا کوم چې دغه تکلیف ته وکړې او زموږ سره دې پروګرام کې شرکت وکړې. موږ یقینا د ډېره وخته دا فکر و چې ما وویل دنیا کې او بالخصوص مسلمانانو کې دا زموږ چې کومه دا نرم طبقه د زنانه طبقه ښځه طبقه دا یقینا مظلومه ده په هر لحاظ باندې چې زه ګورم یقینا درد او تکلیف ماته راکوي. او بل که موږ ته یې وګورو چې د یو نارینه تربیت کول او هغه ته تعلیم ورکول دا د یو فرد تربیت دی او پاتې سو د یو زنانې ښه تربیت او ښه تعلیم ورکول دا د یو معاشرې تربیت دی باقاعده. نو زه دا غواړم که دا په هر ځای کې په هر لحاظ که هغه عصري علوم وي که دیني علوم وي چې په صحیح معناو باندې دا هغه حاصل کړي. نو ما دلته څه مشکلات محسوسه کړل بالخصوص ځکه چې دنیا کې موږ ورته ووایو فکري جنګونه روان دي او خاص کر د دې زنانې په ذریعه باندې په واسطه باندې ځکه دا دومره مظلومه ده او دا دومره د انفعال باندې یو شی ډېر زر قبلوي چې یو فکر یعنې د دې په نامه باندې اشتهار کول کېږي د دې په نامه باندې یو فکر خورجي یعنې دنیا اوس د دې یو حق ته د دې حقوق دا بولي چې دا میډیا ته راوباسي او ټیک ټاک راوباسي نور حقوق نه ورکوي. نو موږ غواړو چې د اسلام کوم حقوق دې ته ورکړي دي هغه د دیني علم وي د دې سره سره د دیني کوم حقوق وي او د دې د حقوقو اواز پورته کول شي او دې ته دلته چې کوم فنون دي هغه په پوره معنا ورته کول شي. په دې کې د تصنیف اهلیت برته پیدا شي چې کومې محدثات تېرې شوي دي چې کومې فني عالمات تېرې شوي دي که موږ تاریخ وګورو چې په زرهاو داسې محدثات تېرې شوي دي چې کتابونه یې لیکلي دي مصنفات دي. نو هغه زړه مو غوښتي بالخصوص چې ما دوی ته زه په دې دیني علومو کې دا فنون په صحیح معنا او په معیاري او په تکړه عالماتو باندې ورزده کړم او په هغه کې بالخصوص موږ په دې ادارو کې دغه صرف نحو ګرامر ورته وایي د عربي او د کتاب د زده کولو لپاره دغه ډېر کمزوري خاص کر په دې زنانو طبقو کې ځان چې په دې باندې په پوره معنا په مهارت دا ورزده کول شي او عربي او د دې سره سره نور چې کوم فنون دي تخصصات دي دا به ټوله په صحیح معناو باندې او بیا مو موږ ته ارادې شته چې د دوی کوم ضرورتونه دي مطلب پخلاوی دي یا کپړه جوړول دي یا یو داسې بل څه وي ضرورتونه هغه هم دلته ورزده کول شي او هغه دیني علوم په صحیح معناو باندې نو دلته موږ دغه ترتیب د دې جامعې اعلان وکړي او نن باقاعده افتتاح وکړه او داخلي مو شروع کړي او اراده مو ده چې اداره جوړ کړو خپله مستقله خو عارضي طور مو دغه تعبیر کې دغه ترتیب روان کړي چې دغه لاندې منزل هم دی او د لوړ منزل هم دی او باقاعده به انشاءالله دلته داخلي وي او د دې سره سره تر پنځم پورې مو چې کوم د ابتدایي د نظري چې کومې یا نورې جونې د هغو لپاره پنځم پورې پرایمري معیاري سکول دغه ترتیب هم وي او بل چې کوم سال اول سال دویم او سال څلورم یې کوي دغه ابتدایي درجات یې کوي او درجه اوله چې هغې کې صرف نحو عربي داسې نور نو هغه به موږ ګورو د دوی رابطې ته ګورو تقریبا اوس هم ډېرې داخلي شوي دي وخت دمخه چې کوم څوک خبر شوي څوک خبر نه دي نو انشاءالله ښه ترتیب به وي او داخلي به انشاءالله له سبا بعد دلته هم وي دلې چې دا د سوپیان کپیره په دې خوا د ګنج ته مخامخ نیشنل هاوې روډ باندې او هلته زموږ د بنینو مدرسه کې چې کوم د افغانو مدرسه ده دعا هوټل شاته ده هلته به هم باقاعده داخلي کېږي نو ډېرې ښې معلمات یعنې تکړه په دې فنونو کې مهارت لري او په داسې ترتیب باندې مو دا د دې مدرسې د جامعې راملګري کړي دي نو دغه مو ترتیب و چې نن مطلب دوی ته به سبق ګردي معلمات وي علمي به وي او فی الحال چې دی هغه د بنینو او چې کوم مطلب موږ د نارینه ضرورت نه دی محسوس کړی ځکه داسې شته چې هغه په دې ټولو کې انشاءالله موږ کوشش پر کړی دی زموږ د کور دي او داسې نورې دي
چې هغه په دې کې ډېر ښه مهارت لري. بعد کې بیا که ضرورت پیښ شو هغه به بیا بعد کې ګروپي دغه ترتیب ټک کور د ودان الله دې ستا دغه کار خیر کې برکت واچي، ستا دا په زر واره مبارک شي. جزاک الله، بارک الله خیر.